اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یو پیر بیا تاسو ټول اوریدونکو ته کتونکو ته سلامونه احترامات نیک هیلي. امید کوم خوشاله به د خپل ژوند نه مزي او خوندونه اخلي. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تاسو لراړو په دې پیج باندې سونه پورې چې نیو جابز راځي په خیبر پښتونخوا کې همدغه موږ تاسو اپډیټ ساتو. خو دغه سره نن د اتوار ورځ او داسې بهر راوته ما د پټي سایت ته نو ما چې رستاو سره داسې ټیکنیکل خبرې شیر کوم چې زموږ سره زیات داسې میسجونه راځي چې زمونږ کله هم منګه انټرویو د لپاره کال شي، یعنی کله چې موږ ته انټرویو د لپاره لیټر راشي یا موږ ته میسج راشي او موږ انټرویو لاړ شو نو زمونږ هغه انټرویو فیل شي او موږ وانخلي نو د هغې وجه څه کیدی شي. نو د هغې دپاره تاسو زه اسان ټیکنیک ښیم چې کله هم تاسو انټرویو ته ځئ نو تاسو به کوم داسې ټیکنیک به استعمالوئ یا داسې هغه باندې تاسو عمل کوئ چې د هغې دپاره تاسو سوټیبل شئ او د هغې لپاره تاسو څه شئ ایلیجیبل شئ. د ټولو نه خبرنۍ خبره دا ده چې ډیره زیاته د خوشقسمتۍ خبرې، ډیره زیاته د خوشحالۍ خبرې چې په تاسو پسې د لیټر دپاره یعنی تاسو پسې د انټرویو دپاره لیټر راشي نو تاسو دا وګڼئ چې یاره ستاسو په 100% کې ستاسو 25% کار شوی دی. ځکه چې داسې د دنیا خلک به چې هغه به دې ته اپلای کوي خو چا ته به هم د انټرویو دپاره لیټر نه راځي. ستا په سی وي کې یا ستا په الفاظو کې ستا په داسې کاغذونو کې به هغوی داسې څه لیدلي وي چې یاره هغوی غواړي چې یاره تاسو کو انټرویو دپاره کال کو. کله هم چې تاسو انټرویو دپاره کال کې کله تاسو ته لیټر میلاو شي کله تاسو انټرویو ته ځئ نو بالکل داسې مه ځئ چې لکه څنګه عام یو روټین کې زه دلته ناست یم زما ګریوان کولاو دی ویښته مې ګډوډ دي او په چپړې مې پخپو کړي دي او زه لاړم انټرویو له نو دا یو ډېر زیات بیډه سر غورځئ. انټرویو ته چې هله کله تاسو ځئ نو د ټولو نه اولنۍ خبره چې کومه ده تاسو په امید باندې ځئ. امید مطلب دا چې څنګه تاسو امید د خپل پاک رب ساتئ هم تاسو سره به هغه شان کیږي. که تاسو وایئ چې یاره ما له غوسه راځي نه او زه لاړ شم نو څنګه لاړ شم او څه وکړم نو تاسو وګڼئ چې یاره ستاسو په انټرویو کې نشي کامیابی دی. او که کله تاسو د کور نه په دې خپل زړه باندې تاسو دا اختیار وي چې او زه به انټرویو له ځم دا انټرویو به زه ټاپ کوم انشاءالله ما له هر څه راځي ما کې قابلیت شته دی زه تکړه یم او ما کې جذبه شته دی نو تاسو به انټرویو څه شی کوئ تاسو به انټرویو فاینل کولی شئ. د هغې دپاره اصول دا دي چې کله هم تاسو د کور نه قدم اخلئ نو د خپل رب باندې تاسو بھرپور یقین ساتئ چې انشاءالله چې دونه پراسس شوی دی لکه دونه خلکو دپاره مطلب دا چې دونه خلکو په ډیرو خلکو کې ماته لیټر شوی دی نو واقعي چې هغوی په ما کې څه لیدلي نو ته لږ شان بالکل سینه لږه شان بار کوو چې واقعي په ما کې څه شته نو دغه ټیم نه به په تا کې څه راشي په تا کې به ډېر زیاته حوصله به در پکې راشي نو ته به ووایې چې یاره واقعي په ډېرو خلکو کې ما ته هم د انټرویو کال راغلی دی نو یقینا چې دا زما لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده او دا زما د مور او پلار او د خویندو وروڼو دعاګانې دي. نو تاسو به دغه خپل کور نه چې کله قدم اخلئ نو په دې امید باندې به ځئ چې یاره واقعي په دې انټرویو کې به انشاءالله تعالی العزیز زه کېږم. په دویم نمبر باندې چې کله هم تاسو انټرویو له ځئ نو تر ټولو نه مخکې چې کوم ستاسو لباس دی ستاسو چې کومه چهره ده دا تاسو پاکه ساتئ. د دې خبرو مطلب دا دی ځکه تاسو په ساده پښتو زبان کې لګیا یم چې کله هم تاسو انټرویو له ځئ نو ستاسو نیمې نمبر دا د کپړو یعنې نیم کپړې ستاسو د سټایل چېرې ستاسو سټایل د افسرۍ دی ستاسو سټایل د غریبۍ دی ستاسو سټایل د څه شي دی لکه د انسان د سټایل نه پته لګي چې یاره واقعي واو دا سوپر سټار دی. که پر ایگزامپل زه دغه رنګې ښکلې سپینې کپړې واچوم تور وسکټ چړاو کړم او دغه رنګې ښایسته بوټان واچوم تک تور ویښته مې اړیلي جیل مې پورې کړي او دغه شان ګینه مې سمه کړي او زه انټرویو ته لاړ شم او هلته په کرسۍ باندې کښېنم نو ټوله دنیا به وایي چې یاره واقعي دا ګوره دا د جاب دپاره ایلیجیبل دی. او چې کله زما ګریوان کولاوي ګیره مې ګډوډي ویښته مې ګډوډي او دغه سره زما چې کومې پیزار دي هغه مې ګډوډي په دوړو څخه یو زه انټرویو ته ورنوځم نو واقعي چې خلک به وایي چې یاره دا خو بس ډېر زیات پته چې د کوم ځای نه راغلی د انټرویو په اراده نه دی راغلی. نو هر کله چې تاسو انټرویو له ځئ نو ستاسو چې کوم لباس دی لباس داسې ښکلی اچوئ خپله ګیره خپل یخته خپله کپړه خپل پیزار خپل بوټان خپل جامې چې کومې دي دا بالکل داسې ساتئ. زما خپل زیشن دا دی که تاسو سپینې کپړې ساتئ تور بوټان اچوئ دغه رنګې ستاسو ویښته غوړي تاسو پکې جیل لګولی وي ستاسو ګیره سمه وي تاسو شی مزیدار ښکلی کړی وي نو یقینا چې تاسو هلته لاړ شئ او تاسو په کرسۍ باندې کښېنئ نو هغوی په نظر کې به اولنی اټریکشن به ستاسو وي چې یاره واقعي دا سړی د افسرۍ یعنې دا سړی د جاب دپاره ایلیجیبل دی. په دریم نمبر باندې کله هم چې تاسو
انټرویو ته لاړ شئ او کله هم چې تاسو اجازت واخلئ کله تاسو په کرسۍ کې کینئ نو په کرسۍ کې په داسې انداز باندې کینئ چې یو سړی زه به تاسو ته طریقه ښیم اني هاو کله هم چې تاسو په کرسۍ باندې کینئ نو ستاسو سر چې کوم دا شا طرف دی او ستاسو چې کومه ملا ده او د کرسۍ چې کوم هغه سایډ دی چې د هغې ته بالکل داسې په یو سیټ باندې لګېدلې وي او ستاسو چې کوم دا بیک سایډ دی یعنې څه ته چې موږ عام پښتو زبان کې موږ په کوم ځای باندې کینو نو دا به بالکل د کرسۍ آخري سایډ ته مضبوط وي ستاسو خپې چې کوم وي دا به بالکل سیده به وي ځمکې طرف ته داسې به کینئ لکه یو سړی چې زه تاسو څه ده لکه سړی چې په اتحیه باندې کیني هم په دغه انداز باندې به تاسو کینئ چې ستاسو ملا بالکل نیغه وي ستاسو ملا ډېره زیاته راوتې نه وي یا ستاسو سر ډېر زیات مجاو نه وي دې خوا نه وي یعنې تاسو به بالکل په 90 انګل باندې په کرسۍ کې کینئ او کله چې تاسو په دغه انداز باندې کینئ نو تاسو به خپل لاس چې تاسو کم دي په هغې به خپل منځ کې به لوبې ټوغې کوئ نه تاسو به لاس په خپل پتونانو باندې یا د کرسۍ چې کوم هنډل دی په هغې باندې به ایزي به کینئ ایزي به دا کینئ چې تاسو ته پته ده چې یاره زما هم 2 سترګې دي او دغه انټرویو چې څوک اخلي د 2 سترګې دي زما هم یو پوزه ده او دغه کوم چې انټرویو اخلي د هغه هم یو پوزه ده خو په منځ کې فرق دا دی هغه هم انسان دی زه هم انسان یم هغه هم کلمه ویلې ما هم کلمه ویلې د هغه هم ویښتې دي زما هم ویښتې دي مین مسله دا ده چې هغه ستانه په پوسټ کې لږ شان سیوا دی او ته په پوسټ کې لږ شان کم یې یعنې د پښتو خبرې ده چې هغه ستانه لږ شان مشر دی او ته د هغه نه لږ کشر یې بس سمپل او سمپل دغه فرق دی چې دا فرق کله تا وکړو چې یاره واقعي زه انټرویو له لاړم زه په کرسۍ کې کېناستم او زما سره هغه سلام کلام شروع کړل نو زه په خپل زړه کې به دا وایم چې دا زما مشر دی او زه یې کشر یم ما له ډېر څه راځي او ده له دونه څه نه ورځي ولې چې یو کس الینار نشي کېدی چې هغه له هر یو شیز ورځي نه یو کس به انجینیرینګ کړی وي یو کس به میډیکل کړی وي یو کس به انګلیش ویلی وي اردو به ویلي نو دا لازمه خبر نه ده چې هغه دا ټول مضامین ورځي نو ته په دغه باندې هم په خپل ځان کې دا پیدا کولی شي چې صرف ما له راځي او دا کومه ده چې مخامخ ناست دی نو به دا صرف یو زما نه انټرویو اخلي ما جج کوي چې یاره څه حساب دی په 4 نمبر باندې کله هم چې تاسو خبرې کوئ نو تاسو یوه خبره او ټو د پوینټ تاسو خبره کوئ هر کله چې تاسو کله انټرویو ته کینئ نو هغه انټرویو والا ګوره هغه دون استازي چې هغه ستا په سوال کې سوالونه پیدا کوي یعنې ته چې ولې کوم جواب ورکړې لکه فرض زه ورته ووایم چې یاره زه ما ته وایي ته کوم ځای او زه ورته وایم یاره زه د ملکن ایجنسۍ یم نو هغه ته پته ولګي ښه ته ایجنسي څه ته وایي او بیا په کوم ایجنسۍ کې نو یاره زه ورته ووایم یاره زه په ملکن په ایجنسۍ کې یم یا په ایجنسۍ کې زه په مومن ایجنسۍ کې یم ښه هلته مومن ډیم څنګه دی نو هغه به ستا په سوال کې یعنې ستا په جواب کې به هغه سوالونه پیدا کوي نو ستا نه چې هغه کوم شي تپوس کوي هغه عمره لیمټ جواب به ورکوي لکه فار ایگزامپل ستا تپوس کوي ستاسو نوم زما نوم ساجد علي اوس که ته زه وایم چې یاره زما ستاسو نوم دی جي او زه وایم چې زما نوم ساجد علي عثمان خیل دی او زما د یوټیوب یو چینل هم دی زما فیسبوک هم دی زه په ریډیو کې هم کار کوم دغه رنګې زما زره کوم زموږ پښتانه وروڼه د هغوی دپاره زه نیو جاب چې کوم راځي نو هغه هم زه په هغوی باندې ډسکشن کوم او یوټیوب باندې دوی سره شیر کوم نو بیا به وایي ښه ستا د یوټیوب نوم څه دی په هغې څونه سبسکرایبر دي په هغې باندې لایک څونه دي نو دا ټولې خبرې به ستاسو نه هغوی څه کوي دا به ستا په جواب کې هغوی سوالونه پیدا کوي نو څونه به چې ستاسو نه کېدی شي چې یو سړی تاسو ته مختصر تاسو نه سوال وکړي نو تاسو له مختصرا به د هغې 2 ټوک جواب ورکوئ او 5مه خبره ده چې کله هم تاسو خبرې کوئ نو داسې په یو انداز باندې خبرې کوئ چې ستاسو ژبه نه خلي نه ستاسو سانه نه خلي ځکه یو سړی کله سړي باندې فرشر راشي نو هغوی داسې مختلف الفاظ د هغه د خولې نه ادا کېږي چې هغه بیا په هغه انټرویو کې سیټ نه لګي په اخري نمبر باندې چې کله هم تاسو انټرویو ورکړله نو دا د ټولو نه مین پوینټ دا دی چې کله هم تاسو انټرویو ورکړله او کله هم تاسو بهر ته راوځئ د انټرویو نه بهر ته راوځئ نو د دقه ځای نه تاسو په خپل رب باندې دا یقین ساتئ چې ما کوم انټرویو ورکړې ده نو انشاءالله او انشاءالله تعالی العزیز چې په دې انټرویو کې به زه خامخا به څه کې کوم سلیکشن به په دې کې زما کېږي او بیا ته وګوره چې رب ذوالجلال ستا سره کومه معامله کوي او زما آخري یو وړوکی شان درخواست تاسو ټولو دپاره دا دی چې کله هم تاسو انټرویو له ځئ کله هم تاسو ټیسټ ورکوئ کله هم تاسو په جابس پسې ځئ نو تاسو هر څه کوئ یو پیره صرف د شپې د تهجد لمونځ نه راپاسئ 2 منټه خپل رب ته جاړئ او د هغه نه وغواړئ وګوره چې تاسو له دغه رب ذوالجلال دغه رب کائنات دغه پاک ذات دغه غني بادشاه تاسو له نوکري درکوي او کله نه درکوي خو د خپل رب نه به غواړئ بالکل به غواړئ داسې به غواړئ چې یو ماشوم خپل مور پلار ته جاړي او څو پورې چې ول هغه پیسې نه ورکړي څو پورې ول هغه ټاپي ورکړي نه نو هغه ماشوم خپله خوله ودرې نه دغه رنګې به موږ د خپل رب ته جاړو سحر به م جاړو ماښام به م جاړو د شپې به م جاړو د تهجدو په مونځ کې به مو د جاړو او موږ به د خپل ځان دپاره د حلال رزق دپاره څه غواړو جابز غواړو نوکري به دې غواړو انشاءالله امید د خپل پاک رب کوم
د هغه ذات نه رب نه امید ساتم چې انشاءالله موږ ټوله به ښایسته او ښکلې مزیداري څه شی کوي موږ له به ښایسته او ښکلې مزیداري څه راکوي جابز به راکوي انشاءالله. بیا هم ستاسو کوېسچن وي څه پوښتنه وي نو بالکل په کمنټس کې ماته ویلی شئ. خپل رول خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، خپل رول ورکړئ اجازت. خو دغې نه مخکې که تاسو زما چینل سبسکرایب کړی نه وي نو کاینډلي زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او بیا هم که تاسو څه قسمه سوال وي څه قسمه پوښتنه وي نو بالکل تاسو ماته په موبایل کې وویلی شئ. ډېره زیاته مننه. د لوی الله په امان.